او چې کوم یو انسان یو عمل کوي او په هغه عمل کې اخلاص وي نو الله رب العزت په دا عمل کې یا قوت او طاقت ایښي دغه عمل باندې شیطان زورور نشي راتلی دغه عمل ته شیطان نقصان نشي رسولی لکه شیطان کوشش او محنت کوي چې انسان کم یو ښه عمل کوي مثلا منځ کوي روز مثلا دغه شان ذکر تلاوت په دې ټولو اعمالو کې شیطان کوشش کوي چې زه د دغه انسان د عمل خراب کم مختلف وساوس ورته کوي خو چې یو انسان په اخلاص سره یو عمل کوي نو هغه عمل د شیطان نقصان نشي رسولی د پخوا زمانه کې واقع شوې ده یو بزرگ انسانو ځان له چې کوم دی یو کوټه جوړه کړې وه په هغې کې به د الله رب العزت عبادت کو خو په کشف سره ورته ویلی شو چې پلانکي ځای کې یو ونه ده او هغه ونې ته چې کوم دی شیطانان راغونډېږي د تبر راواغستو او فوراً چې کوم دی روان شو خیرتمندو په عمل کې اخلاص سے د الله رضا ده نور اس چې کوم دی د څه مطلب نه و په لاره کې چې کوم دی یو سپینګیری انسان ورته ورغی دا انسان نو شیطان و خو د انسان په شکل کې راغلی و ورته وایي بزرګه څه کې دا بزرګ ورته وایي چې پلانکي ځای کې یې ونه ده او هلته چې کوم دی شیطانان راغونډېږي د هغه ونه وامه دا سپینګیری ورته وایي چې ته ونه مه واخه ته خو څه نبي نه یې چې ستا نه چې کوم دی الله تپوس کوي دا پلانکي ځای کې د ونه ورته ولې ونه واله ته خو یو بزرګ انسان یې بس خپل عبادت کوه نو بزرګ ورته یې نه که هر څه دا ونه به زه وام نو بیا دغه سپینګیری چې کوم دی به زور شو ورسره په جګړه شو نو بزرګ راولګېد شیطان یې چې کوم دی راوغورځو د پاسه پې څملاستو شیطان ورته وایي چې یاره زه تا ته یو مشوره در کوم دې بزرګ ورته وایي وایه څه وې شیطان ورته وایي ته داسې کار وکړه ته خپل عبادت کوه دا ونه مه واخه او زه به چې کوم دی تا ته پیسې در کوم روزانه نو ته بیا داسې کار کوه هغه پیسو نه چې کوم دی خلکو له صدقه ورکوه دا به غټ چې کوم دی اجر به درکوي الله دا خبره چې کوم دی دا بزرګ واورېده نو سوچ یې پې وکړو بیا ورته وایي ته دا خبره چې کوم دی ښه کې نو بزرګ راړې او ونه یې پرېښوده خپل عبادتګاه ځای ته کله شپه شوه بزرګ پوده کېږي نو شیطان چې کوم دی راغی او د ده د بالښت لاندې یو 100 روپۍ کېښودې بزرګ سهار راپاڅېدو د بالښت لاندې پیسې پرتې دي په دویمه ورځ بیا داسې وشوه بزرګ وده شو شیطان راځي د بالښت لاندې پیسې کېښودې بزرګ پاڅېدو سهار ویې کتل بالښت لاندې پیسې دي په درېیمه شپه باندې چې کوم دی بزرګ وده شو سهار راپاڅېد بالښت لاندې هېڅ هم نشته بیا د قهر او د غصې نه چې کوم دی پاڅېدو یاره ما سره شیطان چې که دې سړي ما سره دوکه وکړه هغه شیطان و او لاړې وایي دا اوس چې کوم دی دا ونه به زه خامخا وامه همدغه شیطان بیا د انسان په شکل کې راغی او ته یې بزرګه چېرته ځې بزرګ ورته وایي ځمه او هغه ونه چې کوم دی وامه دا شیطان ورته وایي دا ونه ته نشي والی ورته وایي څنګه په دې کې چې کوم دی دا شیطان راولګېد دا بزرګ یې اوچت کړو دې ځمکې ته یې راوبغو نو دا بزرګ حیران شو چې یاره وختي زه رالمه او ته چې کوم دی ما راوغورځولې او اوس چې کوم دی ته په ما زورور شې تا زه راوغورځولم د دې وجه څه ده نو هغه شیطان ورته وایي چې وختي ته چې کله د خپل عبادتګاه ځای نه راووتې نو ته چې کوم دی خالص مخلص د الله رضا دپاره راوتی وي په هغه عمل کې قوت او طاقت و زه پې زورور نشم راتلی او اوس چې کوم دی ته د خپل مقصد دپاره راوتی چې هغه پیسه ده نو اوس چې کوم دی ستا په عمل کې هغه قوت او طاقت نشته
زکه چې کوم دې زه په تا باندې زورور شو عزتمندو نو همدغه چې کوم دی واقعه ده زمونږ او ستاسو لپاره سبق دی چې مونږ او تاسو کوم یو عمل هم کوو چې هغه کې مونږ او تاسو چې کوم دی خپل نیت خالص ساتو هغه خالص الله رب العزت رضا دپاره کوو ان شاء الله الله رب العزت به مونږ او تاسو ته د هغې اجر راکوي الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا